السلام علیکم ګرانو کتونکو د سوات او د شنګلې نوموړی تاجر چې کم د زمرودو کاروبار کوو جان سردار د هغه سره د 100 کروڑو روپو غپله شوې ده په د سکرین کې چې تاسو دا کم تصویر وینئ د دوی وینا ده چې دا هلک چې دا د ډي جی سابقه ډي جی چې کم د 4 صدی دی عبد الله د هغه زوی دی او دا د دوی سره په پیښور کې ملاو شو او په کومه طریقه باندې د دونه د زمرود په اسلام آباد په هوټل کې والیدي د دې تاجر د خلینو ټوله خبره واور جی زه د شانګلې ما جان سردار مینوم دی او په منګوره کې د زمرودو تقریبا 15 کال وشو چې موږ د زمرودو کار کوو. ٹھیک دی جی چې دا لین ډین چې زمونږ جوړ شو په دې نمک منډای کې دا عبد الله خان چې دی د نمک منډای تراغه زما د دې مال نه ویډیو وکړه چې ویډیو وکړه نو دا ویډیو د خپل ځوی ته واړوله د عبد الله د زوینه زهران نوم دی زهران دا عبد الله چې دی دا ډي جی دی سابقه ډي جی دی عبد الله چې دی د 4 صدی سابقه ډي جی دی د زوی چې دی زهران ویډیو بیا خپل د زوی ته واړوله خا مخ کې وایي جوس د خپل زوی ته واړوله چې کله زوی ته واړوله نو زوی ما سره تقریبا 2 ورځې بعد رابطه شروع کړه چې ما سره په اسلام آباد کې پارټي ده د جرمن پارټي ده او دا پارټي په دې روز وو کې راځي ته مال لاوړه نو دا فضل خان چې دی په دوبۍ کې نو دته میسیجو کو ما د دنه تاسو کو چې فضل خان دا سړی زنه پیژنم زه د سره اسلام آباد ته نشم تللی. دا فضل خان څوک جی؟ دا فضل خان چې دی دا د کانجو دی د سوات او زمونږ مرګره دی کاروبار چې دی موږ سره په شریک کوي او نو هغه ما ته وایي چې صحیح د ما ته میسیجو کو تا ته بیا رنګونه نه کوي 3-4 ورځې بیا وته نو دی الګ بیا موږ ته رنګونه شروع کو چې پالټي راغله او تاسو مال چې دی دا یو پیکټ چې دی دا ما خرڅ کړل او تاسو دستی ځان راورسوي عبد الله خان دی زوی د عبد الله خان دی زوی دا ماته دا میسیجو کو تاسو ته کالو کو د ډي جی زوی چې کوم دی هغه تاسو ته کالو کو د ډي جی په اسلام آباد کې پارټي د ډي جی زوی چې کوم دی او په اسلام آباد کې پارټي د دستی ځان راورسوي د ډي جی زوی او کدا یا تاسو ویلو چې د ډي جی زوی نه د ډي جی زوی دی سابقه ډي جی دی نو تاسو ته پته ده چې ډي جی د کوسه ته دام دروغ ویلي نه موږ ته پته ده عبد الله خان نوم دی ډي جی دی سابقه نو کله چې زه په نمک منډای کې په پیښور کې ومه نو د ما په خپل گاډي راوس چې گاډي راوس نو ما په ځل ترنګو کو چې دا سړی راغله څوک نو په ځل ما ته وای چې زه د سوات نه دروتم او تاسو راځي نو منګه په تقریبا په 3 تاریخ په 4 بجې د نمک منډای نه روان شو او اسلام آباد تراغلو چې کله منګه اسلام آباد ترالو نو دا الک منګ سره چې دا د عبد الله ډي جی صاحب دا زوی دغه کوم دا زمنګ نه چې دا اغلا کړل د دنوم عمر نومو نو د منګ کمره را لبوکړه او د مخ کې نه بوکړه صحیح ده په دی هوټل کې او د ماسختن زمنګ نه دا مالونه واغست ما او د فضل خان چې دی منګو سره کوشو چې منګو سره کله کوشو نو کله د منګ ته وای چې زما خوراکۍ د ما سره تاسو لګ بهر کې نه زدا مالونه اغه ته خیمه چې دا مالونه دا وګوري نو بیا به ډیل کوو نو ما او د فضل خان چې منګي بهر کې نه ولو او د دندلار د مالونه زمنګ نه دو پیکټه واغستې دندې ویوړي نو بیا تقریبا 10 منټه بعد راووت چې وز داسې کار دی چې موږ سره لیټ نشته شپه ده او ان شاء الله چې سحر په 12 بجې بعد زه تاسو ته یو مال پیمنټ وکم او دا نور 3 پیکټ چې دي د دې به زه تاسو سره واپسی ډیل وکم نو موږ ته وی صحیح ده پیکټ شپه 13 شو سحر شو او مال موږ له واپس راکو چې سحر شو په 11 بجې چې کله پاتې نو دې په موږ پسې راوخوت او د عبد الله خان د زوی چې نو دې کور ته تلو او واپس په 10 بجې دی واپس راغی نو دی سره دا دواړه رااله کله دواړه رااله نو موږ کته کوشو ناشته وکړه کله چې ناشته وکړه نو د موږ ته وای چې لګ دستی کوي زما خوراکۍ راغله چې دا مالونه وګوري او بیا به تاسو د دې پیسو غور وکم نو تاسو به واپسې کیځي موږ چې کله کمرې ته وختو نو د عبد الله خان دی زوی او زما د ګری فضل خان دی وای چې دا مال موږ لراکه موږ به کته ویسو او دیو به وګوري نو ما او زما د مرګره یوسف موږ پاتې شو په کمره کې او دیو دواړه کته کوشو تقریبا نیمه غنټه وشو ټیم ډیرو شو ما د خپل مرګري فضل ترنګو کو چې فضل تاسو لګ نا وخت کو نو فضل ما ته وای چې سړی دند شوی دی او ګیټ کلا کړل او تقریبا نو روزي نه څه کش پش کوي نو په دغه سات کې دا غنټه ساتو شو فضل خان په ما پس راو خو
چې هغه سړی مالونه ویوړو فضل ته څنګه پته ولګېده جی؟ فضل ته دا پته ولګېده چې کمره چې ګیټ چې و دا کلک و او تقریبا ګنټه ساتو شو نه سړی بیا سره ووت نه څه سوال جواب وکړو موبایل یې بندې کړو موږ بیا لاړو اپایار وکړو نو په دې کې د اپایار لا ورکړې نه دی جی زور نه علي لکه موږ تقریبا 40-50 کسان بیګار راغلي او د سوال څنګه نه جی د دې نن سویم ورځ ده د دې نن پرون دا کار شوی دی په یو بجه باندې